زما نوم عمران الله دی. زه د چارسدې رزوګ اوسېدونکی یم. زمونږ د دې ګرمو کپړو کدل چې څه ته وایي خانتا د دې کار کسب دی او د پلار نیکه نه زمونږ دا کسب را روان دی. پهله به مونږ دا مطلب دی د لاسو کړی به وه، لرګي کړی به وه، په هغې باندې به دا کار و. خو ښکلې ماشاءالله هغې کې هم ښه منافع وه. خو د هغې نه بعد چې کوم دی دوی کې تیزي راله. د تیزۍ په وجه چې کوم دی نو خلکو دې ته مشینان ولګول. خو اوس په چارسده کې ماشاءالله کافي مشینان دي. زه به تاسو ته کم از کم یو 200 نه ابو مشینان به په چارسده رزوړو ایرې کې لګېدلي. دې سره ډېر خلک په روزګار دي. چې کوم دلته بېروزګاره خلک وو ټول په روزګار شو ماشاءالله. خو ښکلې نو باقي حکومت نه زما یو دا درخواست دی چې موږ له یو تعاون موږ سره وکړي د دې باره کې څه داسې بېله سود قرضې. مطلب دلته هنر ډېر زیات دی چې پیسې وي نو بس هر یو کس هر یو شي جوړېدی شي. هر یو مطلب بار ملکونو کې کوم شی نه جوړېږي دلته هم ماشاءالله جوړېدی شي. د دې میټیریل چې موږ راوړو فیصل آباد نه. فیصل آباد نه هم راځي، ملتان نه هم پکې راځي، لاهور نه هم پکې راځي. او دغه میټیریل دغه ځای نه موږ راغواړو دلته بس دغه کدل داسې جوړېږي ماشاءالله. ښکلې کوالټي ده، زبردست کوالټي ده. بل دلته ما تاسو ته دا خبره وکړه دلته ډېر خلک موږ سره په روزګار دي ماشاءالله. دلته هر یو کس چې کوم دی نو په یو مشین باندې 10 نه 12 پورې سوټونه جوړوي او 70 80 پورې 90 پورې دې پورې زمونږ یو مزدور له څه پکې استادان دي څه پکې شاګردان دي. هغه حساب سره موږ دوی له مزدوري ورکوو. د دوی هم شکر دی ښکلې دیاړې جوړېږي 1000 1200 1300 پورې دیاړې جوړېږي. د دې داسې حساب دی چې مطلب دا دی ښکلې ایټمونه پکې جوړېږي که نه ډېر ایټمې دي پکې. مطلب یو ایټم موږ جوړوو هغه زموږ هول سیل ریټ چې کوم دی نو 750 روپۍ دی. بازار کې بیا په مطلب هرسیږي چې 400 هرسیږي 750 روپۍ زموږ هغې د هول سیل ریټ دی. بل دی کې یو بل لیلون وړی ورته وایي پکې جوړېږي هغې ریټ زموږ 1600 روپۍ دی مطلب دکاندار توک حساب سره. او نورې کوالټۍ هم پکې راځي. نور هم پکې بس ذهن پورې کار دی جوړېږي پکې هر څه پکې جوړېږي.